بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترشوي آیاتونو کی بنیادی او اهم مسئله هغه د تقدیر او توکل علی الله په باب د جهاد باندې ذکر شوه چې دا ستاسو مرګ د الله رب العالمین لیکلی دی د دې نیټه دا مقرره ده دا د خپل نیټینا یو منټ یو سکند وروسته کیږي نه او نه مخکې کیږي لہذا د مرګ د یری د وجنا تاسو د جهاد نه اعراض مکوئ د الله د دین د اقامت د الله د دین د سربلندۍ د پاره خپل جانونه دا وقف کئ دی کی یریږئ مه د یرک نه بلکې دا جان چې تاسو د الله په لاره کې ورکئ دا قیمتي شي او اصل زندگی ورته ملاو شي او هر چې تاسو د دې وجې نه اعراض او روګرداني کوئ چې موږ له مرګ راشي دی کې مرګ دی نو مرګ خو اسیم تاسو له راځي که تاسو جهاد له لاړ هم نشئ نو مرګ تاسو له راځي نو مرګ د یری د وجې نه د الله د حکم نه روګرداني مه کوئ. نو جهاد دا د اسلام حکم او فرض عبادت ته په مسلمانانو باندې او دا د اسلام د دین د حفاظت لپاره دی او مثال د شپول له چې زمدار د خپل پټینا شپول دی د پاره چاپیره کوي چې زناور ورته نقصان نه رسي فصل ته دغه رنګي اسلام دین د اسلام په مثل د عمارت ته او د دې عمارت نه چې کم غیر چاپیره چار دیواری دا شپول له نو هغه جهاد دی کچری جهاد وینو اسلام محفوظ وي او کچری جهاد نه وینو اسلام محفوظ نه وي. نو جهاد کې انسان معلوم لګي او جانم لګي لوی قربانی ده. نو اوس دی آیت کې د مال ذکر کوي نفاق ذکر کوي جهاد د پاره د مال ضرورت ده. نو اوس مسلمانانو ته دعوت ورکړي چې تاسو الله په لار کې مال خرج کړئ. د دې دوانو آیاتونو په خپل مابین کې ربط او تعلق دا دی چې مخکې د جهاد ذکر و چې انسان بخپل جان د الله په لار کې وقف کړي. اوس وایي چې د جهاد د پاره مال هم خرج کولی مال هم د الله په لار کې لګولی. نو په دې آیت کې د انفاق ذکر دی. دا آیت چې نازل شوه دی نو په دې کې د الله رب العالمین طرف ته د قرض نسبت شوه دی یعنی مؤمنانو ته وایي چې تاسو الله رب العالمین نه قرض حسن ورکئ. قرض حسن څه شی دی او اقوال په دې باب کې او د صحابه د دې آیت دراتلو د نزول لما بعد ستاسورات سره ویو او سره کردارو نو دغه بحث ونن د دې آیت تلاندې کو. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دی هغه کس چې قرض ورکړي الله ته قرض حسن فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله بداغي بدل کې دل زیات ورکړي په زیاتولو ډیرو سره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون والله رب العالمین ډیرو خلکو له رزق تنګي او ډیرو له رزق فراخي او تاسو ټول به الله رب العالمین ته واپس ګرځیدونکي یې. نو جهاد او د اسلامی ریاست د قیام او د اسلام د سربلندۍ د پاره چې څنګه د جان ضرورت دی د غرنګي د مال ضرورت دی. نو اوس د مسلمانانو دا مطالبه کوي چې دا معلوم د الله په دربار کې ورکړي د الله لپاره.
نو څوک دی الله وی چې هغه الله له قرض ورکي قرض حسنه. امام قرطبي بتفسیر قرطبي کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قول ذکر کړي چې قرض حسنه څه ته وایي. قرض حسنه دی ته وایي چې انسان مال حلال ګټلې وي، حلال مال، او الله په لار کې ورکوي، دی ته وایي قرض حسن. سو کوئی قرض حسن دی ته وایي چې د الله په لار کې اخلاص سره ورکوي. ډیر خلک د الله په لار کې مال ورکوي، خو ریای پکې خود نه چې ما د خلک سخی وي، ما د خلک نیک وي، بزرګ وي، دی وجنه الله په لار کې ډیر خلک مال ورکوي. او ډیر خلک مال داسې ځکه لګي چې خلکو د ښکارا شي چې فلاني سړی دا مال لګولې. ها ډیر خلک د خلکو په میس کې د خلکو مخې ته ویشل شروع کی چې خلک ویني چې دا مال دلته لګېدلې دی او فلاني سړی لګولې دی. نو دغه ته وایي قرض حسن نشي ویلې، بلکې قرض حسنه دی ته وایي چې هغه د الله په لار کې خاص د الله د رضا د حصول او د اخلاص نیت سره ورکړل شي، هغه ته قرض حسنه ویل شي. چې حلال مالی حرام نه، چې په سود خورۍ نه ګټلې او په رشوت خورۍ او په ناجایز طریقه باندې نه ګټلې. هغه مال نه چې د لور حصہ راټینګ کړي او هغه مال بیا د الله په لار کې ورکړي. نه، هغه مال نه چې پردې ځمکې په راټینګ کړي او بیا هغه مال چې کوم نه د الله په لار کې صدقه کوي. نه، بلکې خپل مټو باندې ګټلي او سختی او کوششونه کړي، جدوجہد کړي او خدان باندې خوله وستي او هغه ګټلي او دغه مال سره ډیر محبت می او دغه مال ته ډیر ضرورت می، خو الله په لار کې بیا هم ورکي، الله له قرض حسن ورکي. دغه مال دغه کس یادای، دغه کس له الله رب العالمین فیضاعفه له اضعافا کثیره، دو چند ورکي. حضرت ابو الدحداء رضی الله تعالی عنہ د آیات چې نازل شو نبی علیہ السلام ته راغی چې اے د الله رسوله، الله رب العالمین زمونږ نه قرض غواړي، د انسان نه قرض غواړي، هغه د قرض ضرورت خو نشته، غني باچا دی. نبی علیہ السلام یې چې تعالی په دې بدله کې جنت درکړي، ستا ایمان ازمایي. ابو دحداء رضی الله عنه چې اې د الله رسول رښتیا چې تاسې د ویا وې د الله رسول ته گواش زمان دو باغونه دي او یو باغ ډیر غټ دی، وسیع دی، لوی دی، کجورو باغونه دي، پاغي کې دویم باغ چې کوم لوی دی، وسیع دی، بهتره میوه کوي، هغه کې شپږ سوه ونې دي د کجورو، ادمي الله ته په قرض کې ورک شپږ سوه ونو باندې مبني لوی د کجورو باغ دا الله په لار کې ورکو. ابو دحداء رضی الله عنه منډه منډه کور ته راغی، دغه کور په دغه باغ کې خزې ته وی چې راوځه دې کور نه، بچو ته راوځي دې کور نه، دا مې الله له قرض ورکو. خزه ورته وی ډېر خوشاله شي چې ډېر زبردست کار دی، بهترین کار دی. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې کله پوه شوي دي نو هغه د الله په لار کې او الله له ډېر قرض حسنه ورکړی دی چې هغه ته معلومه و چې دا هر څه موږ نه پاتې کېدونکي او دې له فنا او زوال شته. نو کم چې موږ الله له ورکو نو الله رب العالمین به د دې بهتر او د دې سو ګنا چې کم دی دو چند موږ له اجر او د دې بدله راکړي. ورې دلته قرض حسنه یو عام قرض حسنه دی. نو حسنه څه ته تفصیل ما وکړو چې د حلال مالی او اخلاص نیت سره الله په لار کې ورکړي، دغه قرض حسن شو. ګورئ قرض چې کله ما او تا یو بل نالو کنه نو قرض وای دی تا چې هغه به واپس ادا کیږي. قرض څه ته وای چې واپس ادا کیږي کنه. یو انسان لته قرض ورکې نو په دې غرض ورکې چې دا ماته واپس کیږي، او یا ته یو انسان نه قرض اخلي نو په دې نیت ورکې او په دې غرض ورکې چې د ماته دا قرض واپس کوي. قرض پسې د واپس کېدو دا خبر اتوماتیکلی دا اذهان اخلي او دا قانون دی، دا ضابطه ده. نو چې الله تعالی قرض غواړي نو الله به خامخه د دې قرض هغه بدله تعالی درکوي. نو دا د الله اکاونټ خپل اکاونټ کې جمع کوي او الله رب العالمین د طرف نه وتا د دې دوچک نه ملاويږي، دوګنا ملاويږي، دوچند ملاويږي. دا ستا بینک دی، دا ستا اکاونټ دی، یو دنیاوی دی او اخروی دی. دې اکاونټ ته چې کومې پیسې اچي هغه اضافي کیږي، سیوا کیږي او الله به ډیر سیوا بدله د هغې درکوي. ګورئ د انفاق په باره کې ډېر احادیث دي
نبی مهربان صلی الله علیه وسلم روایت کې راځي چې قیامت پر ورځ الله رب العالمین خپل بنده ته وایي چې زه وکي هم تا مال روټۍ نه راکوله، زه تږی هم تا مال اوبه نه وې راکړې، ما سره لباس نه و تا مال کپړې نه وې راکړې. بنده به عرض وکړي چې د الله رسول ته خالق یې، ته خو محتاج نه یې د خوراک، ته محتاج نه یې د څښلو، تا لره خو تنده نشته، تا لره وږه نشته، لوږه نشته، او تا ته ضرورت د جامه نشته. اب عرض وکړي چې فلانې ګاونډي او فلانې مسلمان هغه وږی و، تا هغه له روټۍ نه ورکړې، هغه تږی و تا وله اوبه نه وې ورکړې، هغه کپړه نه وه تا وله کپړه نه وه ورکړې. نو الله به ته اعراض وکړي قسم الله. نو دا د غریب او فقیر او د مسکین حق دی چې الله په لار کې ما ورکو، دی فقیر له ورکو، دی مسکین له ورکو. نو دا الله رب العالمین تعالی د دې بیا دوګنا اجر درکوي، دا ته خپل اکاونټ کې جمع کړي. نو دا مختلف مدارج دي د دې انفاق کول. وګورئ مسجد د ستاسو په دې مسجد باندې خرچ کول، انفاق کول، په دې باندې لګول، دا الله رب العالمین له قرض ورکول، دا الله کور دی په دې لګوا. نو الله رب العالمین نه قرض حسن ورکول، الله به د دې دوګنا اجر درکوي. مدارس دي دا د الله رب العالمین د دین د اسلام قلی دي، د دین د اسلام محفوظ دی. کچری دا نه وي نن به د اسلام داسې واضح طور نه وسنګ چې ما او تا په اسانۍ سره د اسلام نه خبرې. د تمام علماء دین دا د دې مدارسو نه راوځي، د دې مدارسو خدمت کول، دیولا صدقه ورکول، خیرات ورکول، دی کې کم یتیمانانی، کم مسافری، کم غریب طبقه داغه موجود ای، داغي درې ټیمه روټۍ، دا ټول ارسه مدارسو کې دننه کېږي، داغي هاسټل سہولت تمام کې تمام، او داغي تعلیمي اخراجات او تعلیمي ضرورت هغه مدارسو کې پوره کېږي. نو دا دې طرف ته ذهان توجه کول دا هم د مسلمان حق دی، او دغه د چې کوم ورکړه مونږ کو دا الله لقرض حسنه. نو دا تمام مدارج دي، زيونه دي چې په دې کې ما او تعالی په کار دي چې الله رب العالمین له دا قرض ورکو، دا انفاق کو، الله به دې دغنا راکړي. فیضاعفه نجات بکی الله رب العالمین الله هغه چاته چې دا مال ورکړي الله لقرض حسنه، هغه د الله دا اضافي کی اضعافا کثیرا په زیاتولو ډیرو سره. یو حدیث کې راځي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ، جنت یې وکتنو، جنت په دروازو لیکلیو چې چا الله رب العالمین په لار کې انفاق کړي یو پلس، او چا قرض ورکړي نو یو په تلس. نو ګورئ کله کله د انسانانو مابین کې یو بل قرض پکاريږي، دا قرض ته یو انسان لور کې کنه دا غته ډیر لوی معاملې وکړه، دا یو خو انسانی همدردی او بل الله تعالی په اجر درکې. یو انسان باندې مشکل راغی، مصیبت راغی، هغه ته مال ضرورت راغی، تا غل مال ورک کنه قرض ورک، دا تا غسر ډیر لوی نیکی وکړه، دی تعالی الله اجر درکې. او بیا چې یو انسان لا صدقې په تور ورکې نو هغه الله لته قرض حسنه ورکړه، نو جنت کې د دې خلکو د بار خپل دروازې مقرر دي، خپل اجرونه دي، خپل ثواب دي، خپل درجې دي، خپل فضیلت ده. والله يقبض، والله رب العالمین تنگی روزی لرا، دا روزی الله رب العالمین تنگی، یعنی دا مال خو الله هر چاله ورکړي. نو اوس دا مال ته الله په لار کې نفاق هم نه کوي او د الله په لار کې خرج کېم نه، نو الله رب العالمین دا تانا غستی شي. او دا موتا روزانه معمول باندې وینو چې ډیر خلک چې کم دینو هغه مالدار دي، او ډیر خلک هغه چې کم دینو غریبانان دي، فقیران دي، مسکینان دي. ډیر خلکو رزقونه الله رب العالمین تنگ کړي دي، او ډیر په رزقونو کې الله فراخي راوستي ده. او دویمه معنی دا ده چې یو انسان هغه کله مالدار الله ولا په رزق کې فراخي ورکی، او کله ټول والی بالکل تنگ دسته کی تنگي ولا په دې رزق کې راولي. دا الله رب العالمین خو خدا دا د الله بچای دا چاله وغواړي ناله ورکی، او چاله چې وغواړي غني واخلي. د عزت او د رزق مسله د الله رب العالمین لاس کې ده. خو چې کله انسان د الله رب العالمین شکر ادا کوي، د مال الله ورکړي د غي په طریقې استعمال، حرص نه کوي، لالچ نه کوي، مم زرما زمانه وي، او بچت ته کار نه ویلې، هر وخت د پیسې ګټي جمع کوي او شماري، او طریقه دا او دې طرف ته توجه دهان دی بل چیشتا. نو دغه کس نه الله اقدم علیم استراوزار کی زوال طرف ته تنگ دسته کی. او چې الله ولا خډیر مال ور کړی دی،
خډیر مال له عزت دی وسره دی د الله په لار کې خډیر ورکي خفراخ غړې دی خغټ جړې دی وړ کې نه دی صدقې ورکي روټي ورکي خیراتونه ورکي غریبانان فقیران مسکینان خیال ساتي الله بدا اضافي کیدل والله والله يقبض الله روزي ورکي روزي تنګي ويبسط او فراخ کوي نو چاله فراخ کوي او چاله تنګي وإليه تحشرون او تاسو هغه الله طرف ته رجوع کوون کیږي ګرځون کیږي دا څومره مال چې تاسو سره دی دا تاسو څنګه استعمال کو نتیجه په لګي ډیر مال او دولت دې سره دا څنګه استعمال کو الله ته بس کیږي الله به دې تپوس کوي حدیث کې راځي چې 15 سوالونو جوابونه چانی ورکړي قیامت پر خپل ځین شي خوځي دی باغی کې عمر دی او بل مال له بل ځواني دا په دې کې دا مال خبره برادي مال می درکړو کم څه دي خرج کړي دی څه جواب ورک استعمال غټلې دی جمع کړي دی او بیا دې په غلطو طریقو لګولې دی اسراف دې کړي دی زیاتې دې کړي دی او نه دی غریب پیژندل نه فقیر پیژندل نه صدقه پیژندل نو الله رب العالمین له دې څه جواب ورکړي دا جواب که چاته معلومي نو بیا لګوي او چې نه د دې جواب نه یریږي نو بیا د دې غریبو فقیرو مسکینانو دا حساب ورکړي او الله لقرض حسن ورکړي دغنا اجر ورته التملادي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکړي الله ته قرضا حسنا قرض حسنا فيضاعفه زیات بکی الله رب العالمین له هغه ته هغه مال هغه ته زیات کی اضعافا کثیره په زیاتولو ډیر سره په دوچن کولو ډیر سره والله يقبض الله رزق تنگوي چالرا ويبسط او فراخي چالر وإليه تحشرون او هغه طرف ته تاسو ټول رجوع وإليه ترجعون او هغه طرف ته ګرځولې شي تاسو